نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع اندر الشريف ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د ملګرو سمطالبه وا ملګرو راته وی چې قاری صاحب ته په دې باندې خبرو وکا چې نن دنیا کې هر محفل ته پلار بچی ته زوی پلار صرف د دنیا مذاکره ده د دولت مذاکره ده د پیسو مذاکره ده او نن دور کې خلکو چې خپل دین ده خپل اخلاقیت ده خپل تربیت ده هغه خلکو یې ورکړي دي تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته سلګ غونته کې علمي خبره وکړې خو خبره وی علمي زمانم چې تاسو ذهن په پاغې نه اخلاص شوه نن د اغه سره تاسو ته په دې باندې یو څو واقعات پیش کوم چې د دنیا سره دین لازم دی او بیا چې کوم انسانانو کې دین نشته د کم دنیا سره او د کم دغه سره دین نشته نو د هغې یو څو مثالونه ورکوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا بذكر الله والعالم والمتعلم دنیا صرف دنیا دې باندې لعنت کړی شوی دی په دې کې چې څه شیزونه دي خو د یو درې خبرو نه پکې اجتناب کړی دی الا بذکر الله مگر ذکر د الله والعالم والمتعلم او عالم او متعلم تبار دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو معقوله ده
اوی یو شعر دی دا هغه د شعر ټوکړه دا ده وللجهال مال د جهالو د پاره مال دی ولنا علم او زمونږ د پاره علم دی د دې سره تاسو له یو څو مثالونه در کوم چې ما تاسو ته تیر شوی جمعة المبارک په ورځ د الفاظ وې چې مونږ به دنیا ګټو د دنیا کسبونه به کوو حلال رزق ګټل د عین عبادت ته خو د اصول لاندې تاسو به اورېدلي قارون او فرعون او حامان او د الله محبوب حضرت موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام چې د دې مقابله راغلی و د یو سختو خلکو سره د فرعون ظالم باچا سره هغه طرف ته نظم بیا رانه واقعه ډېره اوږدېږي او بیا د هغې د صنعتکار سره چې حامان و ترتیب به ورته ټول هغه سمه و او بیا د دولتمند د قارون سره شلمه سپاره کې قرآن کریم کې الله رب العزت په یو آیات مبارکه کې دا ذکر کوي وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ما په دې آیات مبارکه کې سوچ او فکر کو چلاول فرعون موسی علیہ السلام لاول د فرعون او د حامان او دغه د باچاهت سره مقابله وا چې کله امن او سکون رااله خوشحالي رااله به مقابله رااله د قارون سره او قارون چې کم دی یو دولتمن سړی او د موسی علیہ السلام د تر زوی وو خو قرآن کریم کې الله رب العزت په آیات مبارکه کې د قارون نوم پیلا ذکر کوي وقارون دویم نمبر پس دغه باچا نوم ذکر کوي د ظالم چې د خدای توب داویم کړي و فرعون دریم نمبر ذکر کوي وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبر موسی علیہ السلام واقعات پتا سوریدلی چې موسی علیہ السلام یو غریب کورنۍ نو بنی اسرائیل بنی اسرائیل الله رب العزت په دنیا کې یو عزت او یو شان امر کړی دی خو په دغه ټیم په وخت د دغه فرعون ظالم باچا په مقابله کې
بني اسرائیل چې کم دی یو کمزوري طبقه وه الله رب العزت وی چې موسی علیہ السلام ما دیو ته راولېږو دیو په موسی علیہ السلام باندې پستکبرو تکبر وکړو لوی وکړله وما كانوا سابقين نو دیو د موسی علیہ السلام نه په طبقت ونکو مخکې والی ونک د یو کمزوري نه مال شته نه دولت شته خو حقیقت شته نه اسلحه شو نه باچاحت شته خو الله رب العزت وی زما مقصد دلته کې دا دی چې د قارون نوم به تاسو اورېدلی قرآن کریم کې چې الله رب العزت د چا د نام ذکر کوي یو دویم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم ډېر ذکر کړی چې الله رب العزت ډېر مال حال ورکړی دین ورسره نه و عجزیت ورسره نه و لاړ هلاک شو دولت دنیا هیڅ ونه کړل او داسې هلاک شو چې د قیامت پورې خلک په لعنت وایي خلک خپل بچو له قارون نوم هم نه دی نو د دنیا سره د کسایبو سره چې کله علم نه دین نه نو دا انسان هلاکت ته ځي تاسو له به زه یو څو مثاله نور درکم کوم وخت چې دا انسان ناجوړه شي بیمار شي کدا د باچا زوی کدا د وزیر زوی کدا د مال او د دولتمن زوی او کدا د فقیر او د ملنګ زوی او کدا په خپل هم دی د وخت کې د سره دولت خو به انتهای خو چې د دې صحت نه ډاکټران او ارصد ته ولاړ او ارصد ته دنیا متوجي دولت وی خو د الله رب العزت مدد او امداد دغه وخت کې نه نو دې وخت کې دا دولت دله څه نشي ورکولی دولت به مونږ ګټو دنیا به مونږ ګټو خو د اصولو لاندې به ګټو دا یو څو خبرې زما د دې سترګو مخامخ تیرې شوې زمونږ یو استاد محترم د هغه 3 زامن او اوس هم موجود دي د دنیا په لحاظ سره 3 واړه خاول نمبر یو بچی انجینیر بل بچی د سکواش کلاړي او بل بچی ډاکټر خو ډاکټر سره دینی تربیت
په هغه مدرسه کې تقریبا کم از کم ما 15 کاله اړولې دي تقریبا. خو چا سره چې دیني تربیت و سحر به چې شو نو دی به د خپل والد محترم تپوس له حاضرېدو. والد صاحب ته برال د هغې احوال او هر څه به یې وکتل کې به نستو ورسره او چې د شپې به کلینیک کله بل کو نو د شپې به هله واپس کېدو چې کله به د خپل والد سے محترم معلومات نه وکړی. کله چې د دنیا سره تربیت وي دینی تربیت وي نو شاته ماحول یوازې دا والدین نه معاشره په معاشره کې به ټول معاشرې ته به د دې انسان نه به خیر وي او کله چې د دې سره دینی تربیت نه په مال او په دولت کې نو بیا به د دې انسان نه والدین خو لا غټه خبره ده چې ټول معاشرې ته به د دې نه نقصاني. زمونږ د مبلغین حضرات یو ډېر ښکلی واقعه ذکر کوي او حقیقت دی. یو زنانه وه د هغې د یو غټ افسر سره واده وشو خو په دې واده کې ورته یو څو شرایط وړاندې کړل چې الله رب العزت تعالی اولاد درکو نو په دې کې به یو مال راکړي نور به ستای خو یو به زمای. خبره به توی شوله الله رب العزت له 3 اولاد ور نصیب کړو چې کوم وخت دې د 3 اولاد ور نصیب شونو د خځې د خپل خاوند سره دا مذاکره وکړه چې تا سره ما واده کې دا اګریمنټ شوی برسره امد چې یو اولاد ولا ورک هغه د خپل بچي په مدرسه کې په دینی تربیت کې داخل او د پلار د خپل 2 بچونا د یو نه ډاکټر جوړ کو د بل نه وکیل جوړ کو. فطرت تاسو خو بغتلې چې د مور سره د هر بچی ډېر مشفقي محبتي په مقابله د پلار کې دا مور بیا په دې 3 وړو بچو باندې امتحان کوي کله چې دا غړ او دا خپل ارسه ته ورسېدل لاول د امور دی وکیل ته وای چې د دې پلان د سخت تنګ شوی ما څه علاج یې پکار دی. دا وکیل ورته وای مور مخه پکېږه دسې بیا در لبن کم چې ټول عمر به نشي راخلاصې دی. به د امور د ډاکټر ته وای خو دا پلار د هر څه د معاشره ویني ډاکټر ته وای چې د دې پلار نه د سخت د دې پلار نه د تنګ شویم نو ډاکټر ورته وای چې مور داسې ستله به وتوم چې هزلې به دله ختم کم نو مو نشان به دله ختم کم
د هغې نه بس بیا د ملا صاحب ته راځي. د ملا صاحب څه کوي؟ وایي د دې پلان نه دې ډېره تنګه شوې. ملا صاحب ته وایي نو ملا صاحب د خپلې مور ته وایي چې مورې په اسلام کې د خاوند ډېر غټ حقوق دي، گزاره ورسره کوه، صبر وکړه. وروسته یو ورځ را روانه ده چې ډېره قیمتي او د نعمتونو ورځ ده. دا نصیحتونه او تربیت د خپلې مور ته کوي. چې وخت تیر شو، دې وخت کې د پلار دا خواهش لري چې کاش چې ما د خپل 2 بچو نه هم علما جوړ کړي وي. په معاشره کې به تاسو وګورئ د کالج تربیت وګورئ، د اسکول تربیت وګورئ، د مدرسې تربیت، او بیا په دې معاشره کې تاسو سوچ کوئ مونږ او تاسو چې کوم طلبا د علمي خاندان د علمي سره د علم سره تعلق ساتي او لږ په حقوقو باندې پوه شوي وي، هغه سره په دنیا کې د معاشره او د والدینو او د ټولې دنیا عزت او احترامي. او به د نورو ته وګورئ، زه په دې اخبار کې روزانه ګورم، په دې اخباراتو کې بچې ولګېد پلار یې مړ کو، پلار ولګېد بچې یې مړ کو. دا وجه څه ده؟ دیني تربیت نشته، دنیا شته، دیني تربیت نشته. نورونو که تاسو د علما وګورئ په دنیا کې، اکثر علما ټول غریبانان دي، دولت ورسره نه وي، خو په معاشره کې یو عالم الدین چاته به سوال نه کړی، په معاشره کې یو عالم الدین چرته به وږی شوی نه وي. الله رب العزت علماء له په دنیا کې ډېر قدر او احترام ورکړی. دولت نشته، مال نشته، ولی ځکه دیني تربیت دی. دا دنیا ده چې دا دنیا ما ته ډېره وګټله، په دې دنیا کې ما ته ډېر مال هر زما بچي مو ګټلو، ما مو ګټلو، خو چې دین را سره نه د دې دنیا نه زما او ستا یو پیره رحلت دی، تک دی، دا مال زما او ستا نه پاتې کېږي. تاسو پخواني باچاهان وګورئ، موجوده باچاهان وګورئ چې په ملکونه سلطنت او باچاهت کړي دي، څه شول؟ دولت سفیده ورکړه. ها، دولت هغه چاله پیدا ورکړه چې دولت وګټي او به د الله په دین باندې مصرف کی. پرون مې یو ملګری خبره کوله، وې دې خبرې لږ سوچ پکار دی چې د دنیا ته مونږ راغلی یو د څه دپاره، او په دې دنیا کې مونږ وخت تیرو څنګه تیرو، او د دې دنیا نه به پس مونږ چرته ځو. تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما یو ډېره لویه کهاني پیش کړې وه. هغې شاته لوی مقصد و
د دنیا ته موته چې خالص الله را لېږلی یو د یو مقصد دپارې را لېږلی یو چې د الله دین به پالو کوو د الله دین به په زندګۍ کې راولو الله به راضي کوو او چې په دې دنیا کې موږ او تاسو الله راضي کړو نو د هغې نه وروسته یو بل ژوند را روان دی والموت بعث بعد الموت وروسته یو ژوند را روان دی چې آخرت دی په دې دنیا کې مو الله راضي کړو نو وروسته آخرت دی نو په آخرت کې به الله موږ له خپل نعمتونه راکوي بیا به الله موږ راضي کوي چې زما جنتی دا واله او زما جنتی دا واخله که په دې دنیا کې مونږ الله خفه کو وروسته بیا یو ژوند را روان دی چې بیا جهنم دی هغه د سزاګانو د الله رب العزت چې څومره سزاګانې دي په هغې اهتمام کړي دي هغه یو بزرگ حضرت بهلول رحمت الله علیه په یو بازار کې تیرېدو د آخرنۍ خبره کوم وای د بندګانو د الله سره روغه کوم الله یې اوس مني خو بندګان راضي نه دي بیا په یو مقبره کې چا د تپوسه کې څه کې بهلول وای د بندګانو د الله ترمنځ روغه کوم خو بندګان یې مني خو الله یې نه مني نو عزتمندو الله رب العزت چې موږ او تاسو له نن په دې دنیا کې وخت راکړی نو دا وخت په دې دنیا کې چې ګورې موږ او تاسو الله راضي کو د الله په دین یې تېر کړو د دنیا کې زموږ مقصد دنیا دولت نه دی د دنیا کې زموږ ستا مقصد الله راضي کول دی او د الله په عبادت باندې زندگی تیرول دی دا ټوله دنیا مې ستا کړه او تا ته تکلیف ته یو ګیلاس اوبه تا ته نه میلاویږي یو ګیلاس اوبه او ستا زندګۍ ته خطره ده دې وخت کې ته به وایې چې څوک راشي چې دا ټوله دنیا وله ورکړم دا هر څه ورکړه چې ما ته یو ګیلاس اوبه میلاو شي نو عزتمندو چې موږ او تاسو خاص په دې یو څو خبرو باندې سوچ او فکر وکړو چې دنیا ته الله په کم مقصد مونږ را لېږلی یو مقصد زمونږ څه شی دی او بیا ژوند څنګه تېرو د دې ټولو خبرو به بیا تپوسونه کېږي نو الله رب العزت دې ماله هم تاسو له ټولو مسلمانانو له په دې باندې د زندګۍ د اعمالو توفیق را نصیب کړي انشاءالله که خیر و زندګي و آینده جمعه بیا په ربیع الاول خبره کوم زموږ په معاشره کې به یو څو